محترمو کتونکو کو تاسو دا غواړئ چې د شعبان په د مقدسه میاشت کې الله پاک ستاسو حاجات دا پوره کړي. الله پاک تاسو له رزق بې انتها درکړي. الله پاک ستاسو په ژوند کې خوشحالۍ دا راولي. الله پاک ستاسو ژوند کې مال کې دولت کې حاجت کې دغه رنګې په رزق کې برکت واچوي. بس یو ذکر د یو نوم د الله پاک ډېر تاسو ووایئ، دا به ستاسو ژوند دا محترم بدل کی. ډیره زیاته طاقتوره ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده، کمی چې بندې دروازې د محترمو هغه به کولاویږي. څومره مشکلات دي دغه مشکلات دا به الله پاک اسانوي، لیکن تاسو د الله پاک د یو نوم د تاسو د شعبان پر میاشت کې والی د هغې صحیح طریقه مکمل ډیټیل مکمل تفصیل تاسو ته په دې ویډیو کې ویم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبر چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجتونه پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول مشکلات آسان کړي. د رزق څومره مسله ده، د مال او دولت څومره مسله ده، اوریدونکو ته کتونکو ته الله پاک دې د ټولو حاجتونه پوره کړي او ټول د الله پاک رزق دا به انتها ورکړي. نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده د الله پاک یو صفتی نوم دی. تاسو د شعبان په د مقدسه میاشت کې ګرځئ یا تاسو کې نه یا سملی، په هر یو حالت کې دا یو نوم د الله پاک تاسو علی. ان شاء الله العزیز د هغې برکت به دا وي چې الله پاک به ستاسو تمام حاجتونه دا پوره کوي. الله پاک به تاسو له رزق دا ودرکوي، بې انتها ودرکېدله. الله پاک به ستاسو په ژوند کې محترمو دا برکت واچوي. ستاسو تقدیر ستاسو ژوند به الله پاک دې وظیفې سره دا بدل کی. بس یو وظیفه را دا تاسو راټینګه کوي او دغه رنګې د هغه صفتي نوم د الله پاک چې کوم دی دا محترمو یا رزاقو دی. د یا رزاقو 45 وظیفې دي. زه تاسو ته ټولې ویم ستاسو چې کومه مسلې هغې مسلې حوالې سره د یا رزاقو ذکر تاسو کوي. لکه څنګه ډاکټر چاته نسخه ولیکي چې لږه پلانکي دپاره دا سیزدونه پیرې او دا سیزو په ناره خورې دا په ماړه دا داسې دا داسې، نو دغه رنګې د یا رزاقو مختلف قسم له وظایف دي، 45 قسمه دي. زه تاسو ته وایم چې کومه وظیفه ستاسو به برابر وي هغه وظیفه د ځان لپاره وکړئ. یاد ساتئ چې څومره علما کرام دي څومره اکابرین دي هغوی دا وایي چې دا وظیفه څوک هم د زړه نه وکړي د دې ډېر زیات برکات دي. دومره رزق ول الله پاک ورکړي، دومره پیسې ول الله پاک ورکړي، دومره پرسکونه زندګي ول الله پاک راولي په ژوند کې چې انسان به ته حیرانه شي. موږ سره لومړۍ وظیفه د یا رزاقو دا ده چې سحر کې په ناره باندې 20 پیرې څوک یا رزاق روزانه وایي نو الله پاک بوله ذهن کولاو کی. الله پاک په دومره باریکې باریکې مسلې او داسې باریکې خبرې چې په هغې باندې څوک پوهېږي نه د انسان په هغې باندې دا لازمي پوهېږي. کومه چې حافظه ده کوم چې ذهن دی دا به الله پاک ډېر زیات تیز کړي. ورپسې دویم وظیفه موږ سره د رزق د تنګۍ حوالې سره. د چا کو د رزق مسله وي او روزي ډېره زیاته تنګه شي، بعض وخت خیال کوي چې لکه ژوند مې بالکل دا تنګ شوی دی یار، په خودکشۍ باندې راضي یم چې څه وکړمه. دغه رنګې د کور چې څومره مسلې دي، بعض وخت کې جګړې وي، بعض وخت کې یو مسله وي، کله بله مسله وي، 200 قسم له لانجې دي. نو کورنۍ چې څومره مسلې دي روزانه کو څوک یا رزاقو 100 پیرې وایي. یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 100 پیرې وایي روزانه. الله پاک بوله رزق دا بې انتها ورکړي. الله پاک بوله کور کې پرسکون زندگی ورکړي. دومره برکت بوله الله پاک ورکړي چې د انسان به ته حیرانه وي. دغه رنګ محترمو د ناقابل یقین فوایدو دپاره
دس فائدې نورم دي د یا رزاق مې تاسو ته ویلې، نو تاسو کېدای شي یقین پې ونه کړئ دومره ناشنا فائدې دي. نو هغې کې موږ سره دریم نمبر وظیفه داسې ده، کو تاسو غواړئ چې الله پاک ستاسو ژوند بدل کړي، الله پاک ستاسو تقدیر بدل کړي، چې څومره کارونه دي په هر یو کار کې الله پاک تاسو ته کامیابي درکړي. که تاسو غواړئ چې الله پاک تاسو له رزق درکړي، مال او دولت درکړي، بې انتهایي درکړي، او الله پاک ستاسو دعاګانې قبلوي، نو تاسو چې کله د سحرې سنت وکئ، د سحرې سنت وکئ، د سنت او د فرض په مینځ کې 525 پیرې تاسو یا رزاق ووایئ، 525 پیرې تاسو یا رزاق دا د 41 ورځو پورې ووایئ، 140 ورځو پورې یا رزاق یا رزاق یا رزاق. جمعه ته رالی او ساره سنت وکړل، تقریبا په دې باندې به 2-3 منټه دا به نه لګي. ښه په قلاره یې ووایه، تادي مه کوه، منډې مه وهه. بعضې وخت کې خلک وایي چې یا رزاق یا رزاق یا رزاق، دا ټیک نه ده. ها یا رزاق یا رزاق د الله پاک نوم دی، الله پاک ډېر لوی دی، دغه نوم به موږ الو په احترام باندې ویلو. نو یا رزاق به تاسو سحر مو وایئ، خو یاد ساتئ د دې نه مخکې وروسته به 14 پیرې به درود شریف د هرې وظیفې نه بعد به کوئ. دغه رنګه موږ سره څلورمه وظیفه ده د ماسخوتن د مانځه نه بعد. که څوک د ماسخوتن د مانځه نه بعد روزانه یا رزاق 200 پیرې وایي، 200 پیرې، کومې چې بندې دروازې د رزق دی دا په الله پاک کولو کی. کم له انسان غربت دی الله پاک ولا غربت محترم او دا به ختم کی. دا رنګ څومره مسلې دي انسان تر رسیدلی دي، انسان دغه نه چټکاره حاصله، الله پاک به ټول مسلې دا بل محترم او دا به ختم کی. نو یا رزاق ډیره زیاته زبردست، ډیره زیاته عظیم شان وظیفه او محترمه. نو دا وظیفه موږ سره د رزق د پاره مشوله، کو څوک د رزق په طلب کی یا رزاق دی وای، یا رزاق موږ سره د مشکل لپاره مشوله، یا رزاق موږ سره د حاجت د پاره مشوله. دغه رنګي د ناقابل یقین فواید د پاره محترم تاسو د یا رزاق د ذکر د روزانه کوي. دې کې الله پاک تعالی نوکریم درکوي شي، یا رزاق تعالی کورم درکوي شي، کپړې دې شلیدلې دي پیزار ته نشته جبکې پیسې نشته، یا رزاق شروع کا الله پاک تعالی هر څه درکې. نو مشکل دی الله پاک حساني، دغه رنګ حاجت دی الله پاک پورا کوي، الله پاک تعالی کامیابی درکې، دولت درکې الله پاک، دعاګان دی الله پاک قبلې، مقصد دی الله پاک رسي. نو دومره زبردست او عظیم شان وظیفه را د صدقه جاریه په نیت باندې مخکې مرګرو سره دا شیر کوي چې هغوی یا رزاق د الله پزوي، نو ستاسو پکې ثواب کیږي. الله پاک مو خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.